الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. محترم حاضرینو مسلمانانو دا کله ماتا سنه نه ناشنا نه لیکلی کی ما سکول ویلے لیکلی کی د پخوانا زمونږه درسونه د قرآن به پروګرامونه به بیانونه به درنه تقریبا 10-15 کاله مخکې زه د کلي ته وراتلمه بیانونه به الحمدلله ثم الحمدلله دا کلی د پنځپیري یو قسم پلارګنای ده د پلار او د مور کلی دی ځکه پنځپیر د سیدې نه آباد دی نو دا کلی مونږه خپل کلی ګڼو خپل ځای ګڼو د دې ملګري د دې دوستان مونږ ته ډېر محبوب دي او ډېر خواږه دي اللہ دا کلی ہمیشہ پارا آباد لری اور اللہ دے پر کلی بات توڑ بات نہ لگئی مالا چکلا شیراز دعوت راگا چھ زمانگا دا قرآن کریم ختم دے ماں با خوشحالائی باندے قبول کرا و زمان زلگ اختر چلیر ورشوے دے لیکلی مارگو سرا مشرانو سرا کشرانو سرا ملاقات دیشے نوداوے بانو
هم جوړ شي او موږ په دې خوشحالۍ کې هم شرکت وکړو. ما په خوشحالۍ باندې دعوت قبول کړ او نن راغلی ما یو څو خبرې د الله د کتاب او د جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د سنت کوم. اللہ نے مانو صحیح بیان کو نو توفیق راکی اور اللہ نے منگا ٹولنا پاہر باند دا عمل کولو توفیق راکی. لکھانا چاہ اللہ بنی نو انسان پیدا کرے انسان اللہ دا سے میرے پر خوئے بلکہ بہر دور اور ہر زمانہ کی اللہ با انبیاء علیہ السلام را لے گئے. سورہ قومون چیو آلائی تبے انبیاء دارا قومون را لے گئے اور جکمہ جواب آیا قوم موین اللہ با انبیاء پاہ جب را لے گئے. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. قرآن کریم اللہ ما یو رسول نے لے گلے مگر دا قوم پجبہ میرا لے گلے دانیو پارا چی او قوم دا پجبہ خبر کی نوات دیر خپوئی گی. دا پختانو دا عرب و عادتون او خیون دا اکثر یو شاندی. دا عرب و اغیر بخبنا جو مہینو پختانو بخبنا جو مہینی پختانو وی زو جنت دا پختو سرازم نو پختو دا اغیر خوخی دا عرب و مخبلا واضح جبا صفا جبا منیر خوخوا. دیو جز عربو دا دستورو چاہی و معشوم دا خبرو دا کونو شا خرپاس را اکڑی او دا خدرزیدون شا دا خبرو دا کونو با معشوم دے دا باندی تلیگا او بیا باغت مباندہ کی وقت رو در ظلمیتوں پوری. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل آغت حالت تراؤر سے لمکی مکرمین بہر باندی بنو سادہ توئی چراغت طائف نا طرف دی گھرو کی اسی گی نوائے باند چانو او داغین با خزت سڑی لڑ مکہ مکرمائیو آباد زائیو نوان تنبی معشومان راوستل او نبی بیان رول او ساتل خلق ماغی لا سیوازم مارکو شایو لوان ساتل وان بی رول دبنو سادنا یو سلی اخذ روان شو شراخذ نوح بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ سنا اخراوا چاو میرا کمزور وا اجسانو او دائی آخرس بیمار ونتوا کمزور وا او عربو بی آخرس آتل او یا روخان لکه روخون دیر کلک شیره لکه ارمار بی آخنای پروانی او خرم دیر کلک شیره نلا کافلر روان را بی حلیمہ او دائی خارم داغی الاخرا ناجوڑا وند خرارا نور تیز روانی دی او دا پا دمد مزید دکلور ندا چمکی مکرمی تورسل نخاغی زان لاوارا اغسل چدا منگا لوی کو اساتو او منگا بیوز راکی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیمو لار مخی مرے مورو معشومانی کی وفات شوا
سوک نزدیونا دولتا پیسینا عجزیوا اگا پاتشا بی بی علیمی رضی اللہ تعالیٰ والا شو امی چی کل نبی علیہ السلام دو پرورش دو پاروانست اور آروان شو آیا خراج آئے تلونوا واپس آئی کہ آئے طول مخجروانوا علیہ ران دی چلا وجہ سلا دا چاہتا پتوا چلا معشوق دے چلا دنیا پیشواؤ گردی دا خاتم النبیین گردی دا شفیع المذنبین گردی دا آخری پیغمبری اور دلگا اللہ آخری کتاب ورکی راجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کرده بیزی سرونی اور چی بیزی میں یو طرف تا گود لی نو پولیس صاحب کے باغا مڑی شوی آگے واپس راوشتی بلنن بچے نور بیزیان پہ گود لی آگا سے حالت بنو خلق با حیرانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بکور کے وسیدہ دی سراؤ اور داغی سرے جوان تیرو جسم داغی جوان دو کله چې شاک صدر د رسول الله صلی الله علیه وسلم ما شومان ګوري سوګرانو دا سیده وشلولا زه نوې زه سګېو نه بیا وګندلا وارو یریدل واپس لاړل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړه خبره ورته بی علی مو یریدا چې څنګه دلته کې د مرشي سو کې مرکی داسه کیسه علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوتو خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندی تا ذکر آنے گا چھتا باندوان جبا صفائی وارب عرب ذکر باندی تا لے گل چھتا باندوانو جبا صفائی واضحی خاریتی نیمہ پختوی نیمہ اردوی نیمہ انکوی جانگی دیر جبا تلوجو بشی اور باندی والا دا غی جبا صفا ستوئی دا دیر پارا چه زمانگا بچی واضح و صفا جبا زکی دا غی جبا کی بلا گڑا ودا دی دکا مسلم جبا چه صفائی اور اگا واضح جبا وی دا غی بخطر عرصو کوئی گی اور چکم سڑے گڑا ودا جبا وی دا غی بچیوں گڑا وی دا پتا نپوئی دولاو تکیگی وی دا فنشکا نادا غریب اگا معشوم گیا وی فنش مکانو نیمہ عربیہ نیمہ انگریزیہ نیمہ اردو نچ واضح جبائی دو سڑے دا غی بجبا باندی دیر خطوئی گی اللہ با انبیاء رانے گل اگر دا قوم بجبا رانے گل دنیا پارا چه قوم دا غی پا خبر باندے پوشی ذکر اللہ دا مقصدو چه دا مخلوق رہنمائیو شی او دا مخلوق سام لار تراشی دنیا وجنا پدی ملک بلان ملیان تیر شریو وانا ملیانو امامتا اکڑیوی آیا ملیانو سورہ ملک جمعے پشپایلو پاہی وٹک کھڑے ہو مولیانو خلقنا جنازی کھڑے ہوئے کچھ آتے کام نو کھیلی چرا اللہ صفتنا سلی اور دا مخلوق سلی دا تمیز نو کھڑے چالا چاہتا وی اور دا اللہ صفات سلی دا نصر شریعی صدار مگر زوئی دائی نو خیلی ورطا چرا پیغمبر پاک طریقی سری پغم و خادائی کی دائی ورطا نو خیلی چاکم رسول لی چاوی اندوانو لی اگر دا جائز دی و حرام دی و آکم رسول لی سیزون لی
چې هغه د اسلام سره موافق دي او خیر دی کړی یې الله یې احسان وکړو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد الله په هر یو دور او هر پیړۍ کې څه کسان پیدا کړي چې هغوی د الله د دین نه مدافعت کوي د الله په دین کې کوم ګندار څیزونه راګنډه شوي هغه لرې کوي او د خلکو د عقیدې او د عمل اصلاح کوي الله یې احسان وکړو او په دې پښتون قوم کې الله یو تن پیدا کړ چې هغه پلار زمیندار و د هغه نیکه زمیندار و د هغه ورنیکه زمیندار و هغه په خپله زمیندار و د الله کتاب وی او د الله کتاب یې زده کړ او چې کله راغی او د قرآن درس یې شروع کړ په دې ملک یو شور جوړ شو چې دا هیڅ نه مني زیارتونه نه مني اولیاء نه مني کرامت نه مني علما نه مني دعا نه مني او خیرات نه مني اما دې له زور ورکړي چې نه مني پښتانه همیشه کار مخکې کوي او څوک بیا وروستو کوي کراچۍ کې یو مهاجر نه مې تپوس وکړ هغه وخت کې د مهاجرو د پښتنو جګړې وې ما تاسو یې پښتنو نه ولې یېرېږئ ما ته یې عجیبه قوم دی ګزار مخکې کوي او څوک بیا وروستو کوي چې دا مې څه وکړل نو مخکې سوچ وګورو بیا کار کوو دوی مخکې کار کوي بیا سوچ کوي نو دا قوم چې راغی خیر لټو فایدې لټوله عقیده ورله سموله عمل ورله سمو هغه یې راولګېدل هغه هم د هغه فتوو چې کار شو او مقابله او مخالفت یې شروع کړ خو الحمدلله ثم الحمدلله نن سترګې وغړېدې دي که څوک زموږ شاګرد دی او که نه که څوک زموږ ملګری دی او که نه و چې ورته وایي په تیارو ډیوې بلول څه کوي وایي ناروا دي چې ورته وایي په تیارو چې حلوا پراټې کېږي خوراک یې څه کوي وایي ناروا دي چې ورته وایي جمعې په شپه حلوا او خیرات دا څنګه دي وایي دا ښه نه دي دا نشته چې ورته وایي هغه تیاره مسقات چې به چاپېره راست و صابونه ګولې به یو بل ته بخلي دې ولې نه کوي یاره وایي دا نشته داسې خلکو مسلې ومنلې او په موږ یې دا لیاز دی موږ یې قدر کوو چې هغه موږ سوي هغې الحمدلله ومنلو و دا جدا خبره ده چې په خولې نه وایي نه دې وایي خیر دی او کله کله که داسې ډېر غوسې والي نو کنځلونکي ولیکي خیر دی خو زموږ خبره چې څه موږ وي نو هغې ومنل او دا د الله احسان دی چې نن د قرآن درسونه هغه شروع دي او د قرآن ختمونه دي خلک قرآن ته ناست دی او قرآن زده کوي د قرآن ترجمه کوي او که زموږ ملګری دی او که نه خو یکفرون کوي دومره دي چې یاره د دې په وجه دا خلک د دوی ملګري شوي وایي موږ به یې ونه کړو که څه چل پکې وشوه په نیت کې هم فرق کېږي کله کله په نیت یو خبره روانوي دا الله احسان دی په دې ځای کې د قرآن درس شروع هغه درس اختوارون دی هغه درس روزانه دی هغه روزانه درس شروع او مخکې د دې درس ختم و مولانا شیخ غلام حبیب صاحب الله دې په رحمتونو ولیږي هغه راغلی و او تاسو بیان دي تاسو یې بل ختم نه به زه بیا راځم چاته پته وه چې بیا به هغې او خپل مقام ته تللی نن موږ یو والله اعلم بیا به یا یو یا بل نه یو خو د
किताब चिरागी बारकी अल्लाह चिकन दारी तारीफ जिक्र कई दो अल्लाह वही अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा अल्हम्दुलिल्लाह हम्दुना अल्लाह लरदी अल्लज़ी आगा अल्लाह लहम्दुना अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा चरा लेगले बहबल बंदबान किताब बुरा गसनत इशारा उकरा आगा अल्लाह ची कुरान रा लेगले कुरान बचारा लेगले अला अब्दिही खबल बंदबान दी लोई मकाम दे पैगंबर अगात दियत दे इंसान लोई मकाम अगा जजीरा तकबर एक शे में चाकी चे तकबर रागले जलील शे चाकी चे आजिजी रागले मगन चत शे और देवा जना कुरान वही या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाहि वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद ओ खल्कु या अय्युहन्नास ओ खल्कु अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह तासु टूल मोहताजी अल्लाह ता टूल आजिजी अल्लाह ता वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद अल्लाह उम्तगा अल्लाह बेपरवाह साले शबदे मखलूकात टूल आजिजी टूल मोहताज कामयाल मुसलाम हुनु अल्लाह ता मोहताज बादशाह हुनु अल्लाह ता मोहताज कावलिया हुनु अल्लाह ता मोहताज दही नाना तो पंजाब की भी जो पकड़े खुदा चुनावी मोहम्मद जो पकड़े मोहम्मद चुनावी का कौन ये चालावी भी मोहम्मद अलैहिस्सलाम में तिखलासी कुछ मोहम्मद अलैहिस्सलाम भी नसूब में तिखलासी अच्छा बगी औलियाओं दबरगे खानदान दी दुलाई रास की इख्तियार में दई जिसे कहीं लो अना कहियो अल्लाह वही टूल मोहताज है तो अंबियाओं जिक्र चे अल्लाह कही तो अल्लाह वही टूल मोहताज दी आजिज दी ज़करिया अलैहिस्सलाम पैगंबर ने और दागिज दिए हज़रत यहया अलैहिस्सलाम अरब पैगंबर ने लारो दिए द्वारा पैगंबरान दी वकला चलाया पैगंबर जिक्र अल्लाह कहीं जो अल्लाह फरमाई लिखो रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया दा बयान दे मेहरबान त्याग रफ्सारे अब्दहु ज़करिया खबल बंदा ज़करिया अलैहिस्सलाम बादी वर हद हुई कि पैगंबर दे जिये पैगंबर दे खुदिया माद दे दा अल्लाह बंदा दे अल्लाह तदे मोहताज अल्लाह तदे आजिज सूरज इंसान की आजिजी राजी दूर दे उचती और सूरज इंसान की तकबर मस्ती आवली दूर दे जमीन की प्रूजी तो पैगंबर पाक जिक्र सिखाई लो अल्लाह वही अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब दा अल्लाह हम्दुलिल्लाह चरा लेगले अब्दहु बखबल बंदबान किताब पैगंबर पाक दाब दुई नम सबा छतवाया नका पीर मोहताज अल्लाह था वही मोहताज अल्लाह तो वो जमान पीर भी इज्जती हुआ वो तो वली भी इज्जती हुआ मोहताज दे आजिज दे मर
راځي او ځان نه مرګ نشي لرې کولی او قرآن کریم لږ وګوره سورہ فرقان کې الله دویم آیات کې چې کله د دې ذکر کوي قربان شم د الله د کتاب نه چې کله قرآن کې دا هغې ذکر کوي چې الله وایي محتاج دي او عاجز دي نو الله وایي واتخذوا من دونه اولیاء ونیول دی بغیر د الله نه نور مددګاران واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون دی بغیر د الله نه نور حاجت پوره کوونکي ونیوله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون نشي پیدا کولی هیڅ یو شی هغوی پخپله پیدا کړی شوي دي ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا وادار ندي ځان لا د ضرر نه د نفع ځان نه نقصان نشي لرې کولی لوی اولیاء کرام لوی اولیاء لوی علما مرګ ته راغی او د ځان نه مرګ نشي لرې کولی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د مرګ حالت راغی د کاندول کې اوبه پرتې او په هغې کې لاس کته کوي او په مخ راکاږي او حضرت وایي الا ان للموت سکرات الا ان للموت سکرات خبردار د مرګ ډېر سختۍ دي خبردار د مرګ ډېر سختۍ دي ځان نه مرګ نشي لرې کولی او ته والا روان یې بابا لازمه چې باد راغلی وکړي بابا لازمه د تبې او سرحوي ذمه دار ده ستا عقیده وه څوک په دې ملک کې چې هغه د عقیدې اصلاح کړې وه درخواري وایي زما مرکز دی زما مرکز دی د موحدینو مرکز خو هغه و چې د هغې نه د توحید او سنت صدا اوچته شوې وه د هغې نه د الله د وحدانیت صدا اوچته شوې وه الله وایي لا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا وادار ندي ځان لا نه د ضرر او نه د نفع ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وادار ندي د مرګ مرګ راغی ځان نه مرګ لرې نه کړی شه وادار ندی د ژوند ځان له ژوند ډېر نه کړی شه ولا نشورا وادار ندی د پاڅېدو قبر نه تاسو هغه څوک مددګاران نیول چې خپله عاجز دي خپله محتاج دي تاسو هغوی ته الهه او مددګاران ووایي پیغمبر پاک ته الله عبد وایي او کله سوره جن کې الله وایي وأنه لما قام عبد الله كانوا يكونون عليه لبدا کله چې الله بنده ودرېده عبد ورته وایي پیغمبر پاک ته عبد څه کوي چې دی محتاج دی دی عاجز دی او د لاس کې اختیارات د خدایتوب نشته وأنه لما قام عبد الله شان دادے کلا چودرد اللہ بندہ یدو چرا بلے اللہ کادو یکونون علیہ لبدا قریب دا کفادات پیریان چشو بدبان را پنڈا داوی کلا چرا اللہ بندہ باؤنرد خلق برا پنشو انہی پگانو انہی دیولیان نمانی دے پیلان نمانی دی سمسائی کې د زیدی اجارو کې زما پلار دل دی دکانو او ماسوتان دل دی ناتو په دې سمسائی کې ورته کسان ناستو دوه یو خوا او دوه بل خوا او هغوی له ملا
مونام د دې علاقې وو نو من عالمه لکه اولاد کې به کېدای شي نیکان بندیان پیدا شوي نو هغوی ورته ناست وو او زما رشته دارو هغه ته پته ولګېده د کلي نه هغه په منډه راخلاص شو او ډېر زورور وو دې خوا نه زما والد صاحب ورنږدې شو هاخوا نه هغه کسانو له اواز ورکړی تخته یې بنا وڅو هغوی منډه کړه څلور واړو ادې ورپسې دی زما والد صاحب ما ته پته نه وه بدرانه چې کمبر ته وختمه وروسته نه اواز چا راکړه ما اوس هم بخار له راغلي وی چې مې شاته وکتل زما غازي رشته دار و وی د دې غوسې نه ما ته وایي چې یا مست دی او یا لیونی ما ولې وی کله ټولې دنیا مقابله یوازې ګرځي د شپې زه پوه شم چې هو دا خو ډېر څه چلو وی ما الله ستا په شان د ځوانان پیدا کړي که نه او زما ملګرتیا کوي او زما مدافعات کوي هغه مې تسلي ورکړه معلومات چې مې وکړل مولوي صاحب پته ورکړې وه سهار مې او ټوکرای مې وجوړه کړه وامې غسته لږې پیسې مې ځان سره واخېستې او تپوس ته ولرم مولوي صاحب باندې مې سلام واچو ماجد ستا ملاقات له راغلم هغه میوه مې ورله ورکړه لږې پیسې مې ورله جیب کې واچولې ماجي تکلیفونه راځي خو دعا کوي خدای خیر کړي چې زه رالم هغه کسان مې راوغوښتل ویې تاسو ته خپل ثواب میلاو شو او برکه د دې نه بعد هم مې څه اراده وکړه نو داسې به وي لکه د بدر صحابي چې پړ کوي په پته نه شوه په هغه لږو پیسو په هغه یو ټوکرای میوه باندې دې ته یې نه کتل چې ولاړ دی قوم خیرخوا دی دې ته یې نه کتل چې دې قوم ته خیر رسوي خو هغوی خپل کار کړو څوک مرګ نشي بدلولی څوک نیټه نشي بدلولی الله د انسان دپاره رزق مقرر کړي چې لا پیدا نه وي نو چې رزق یې ورله مقرر کړی نو دوه لارې ورته وښیي یو د جایز لاره او یو ناجایزه لاره او قرآن کې هم الله د دې ذکر کوي وهدیناه النجدین فإما شاکرا وإما کفورا موږ ورته دواړه لارې ښولي یا به شي شکرګزار او یا به شي کافر نو دواړه لارې درته وښېږي او تا ته اختیار درکړو که په دغه ځای او که په دې ځای نو که په هغه جایزه لاره لاړې هم به رزق هغه خوري او که په ناجایزه ځای هم به هغه خوري کله چې د یو انسان دا عقیده جوړه شي نو هغه بیا نه فراډونه کوي او نه دوکې کوي او نه بېایماني کوي او نه د بل په مال او په دولت باندې خېټه اچوي او چې دا عقیده کوي نو چې سهار پاسي دغه پسې ګرځي نو چې څوک به دوکه کوم چاله به دوکه ورکوم فراډ به کوم بېایماني به کوم کله چې د یو انسان دا عقیده راشي چې او ذات شته چې هغه زما د نفع او د نقصان ذمه دار دی او زما فایده او نقصان د هغه په لاس کې وي هغه زړور شي هغه بهادر شي او بیا د هغه په چا هم پروا نه وي ځکه د هغه دا عقیده وي چې مالک د نفع او نقصان یو الله دی ځکه الله وایي ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا واقدار نوی ځان لا د ضرر او د نفع یو صحابي نور له موږ ورکو نو په هغه کار کې سوره اخلاص وي قل هو الله احد الله الصمد صحابه راغلل نبی علیہ السلام ته وی دغه سیکونه هغه دا له کمزوري عمل وکړو نبی علیہ السلام ته تاسو وګورئ چې دا ولې داسې کول هغه چې تاسو کاغوي دا د الله صفاتونه
زکا نبی علیہ السلام ورطوی اللہ تا سر مینا کئی زکستا دا اللہ صفتونو سر مینا اوادی نبی علیہ السلام ورطوی تعدیل سلسل قرآن دا یونیمہ کرخ صورت دا دا قرآن دا دریمی سید اجر و ثواب سر برابر ہوئی دا ہوئی زکا قرآن کی احکام بیانی یا واقعات بیانی یا دا اللہ صفتون بیانی او پدی که دا اللہ صفتون لی زکا دا دریمی سید قرآن چه دا صورت وائی لدا سیدہ کده قرآن دریمی سیدی ہوئی دا غیر پر اجر و ثواب اللہ در کئی والا چه پویا خوبی کانا چه پویا پینیو ندا صورت ہوئی خو اللہ کده تو دیچوی خویسا وی خوب مطلب خود پوری کانا او صورت بد قسمت ہے اگر قوم چراغی مشر کے آمارا سو گرزی چاند دی صورت نو نہیں خبر دیو مطلب نو نہیں خبر دو دنیا کو امور کے بڑیر قابلی خود قرآن نا خبر ای زان نا پوا کئی زان زدکئی لیکن اس واسانا شوا اس خمارا خضو قرآن ترجمه اکڑی زنانو دا قرآن ترجمه اکڑی اگر چه مراکز نور دور کری اسے پنجیر مرکز یہ دی خضو قرآن ترجمه اکڑی اب قرآن ازدکو نو دا اسی ام دا ازدکو دی صورت کے اللہ سوئی دی کی پینزہ خبری گئی یو قل هو اللہ احد و پیغمبرہ شان دادے اللہ دے یکیو سنگا یو دے اللہ سمد اللہ دے بی نیازا سمد دو اللہ نیاز بینان دلی ولی اخوانے بھی دا نیاز بینان دی دیل اللہ اختیار ورکلے اللہ سمد دے پا مطلب نے پوئی دا اللہ وی ما نیاز بینان دلی ولی اتنا دا نیاز بینان لکھلائی اتنے اختیار ورکلے اللہ سمد الصمد ما يصمد إليه في الحائج آغا ذات توئی چاگتا جلاو فریاد کی مصیبت دلو کی درم خبران لن یالید دا اللہ بچے نشتا دا اللہ نائب نشتا سنورم ولم یولد دا اللہ نچا نائب دے او تینزم خبر ولم یکن له کفوا احد نشتر اللہ لا بمثل اللہ باندی اوتانا سنچ اللہ بغیر دو تلیفون وارلس ناوری بل سوداسی نشتا سنچ اللہ دہر چا امداد کریو بل سوداسی نشتا سنچ اللہ مالک دنا فیاو نقصان دے بغیر دا اسباب ظاہری یو پر ظاہری اسباب باندی بارور سرم چٹکا پرم چٹکا بغیر دا اسباب ظاہری دا سبل سوک نشتا ولم یکن له کفوا احد نشتا دے اللہ لا بمثل اللہ باندی اوتانا عبدالرحمن بابا ہوئی وانسا جاتے چلپن خواتا وارم بخبر کور کی ہم کنار دے رب زمان حسن چوائی دید العیزہ وائی صورت بیسیار دے رب زمان سرین من دربار تاوار ندیمت دربارو باندی گرزی فلانی پیلا زمان فلانی پیلا زمان دا اللہ دربار دیل دے تو مخلوق پر دربار پروتی دا ساکلو دا سا ایمانو دا ساکی دوا چه خالق دیئے و مخلوق تا محتاج ہوئی اور بیاوئی دا بابا خوردانا قرآن کی روز آئے دا ایتے پلیت و حرام ہوئی نہیں چه پا زیارت باندی اللہ پراتی
شیطان څوکه راګام دی ګور دی هغې اړان دی وایي خورده خورم په وخت پوه دا څوکه را روان دی سړي داسې عقیده وه چې د الله مثل نشته او تا الله سره بل څوک مثل ګرځولی خو دا څوک دی لمسی دا ستا یو دشمن دی چې ازلي دشمن دی ستا د نیکانو دشمن او ستا دشمن دی او ستا د اولادو دشمن دی هغه سوره فاتر کې الله ویلي دي ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا یقینا شیطان ستاسو دشمن دی دشمن ورته وایي چا چې دشمن تپوس دی د شپې کوی ته ورغلی دشمن ته دشمن وایا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير دا شیطان خپل ډله راغواړي دوی دپاره چې شي د جهنمیانو نه چې دومره ناکاره دی ځان دې وساته نو ځان به ته څنګه ساتې نو الله درته وښیله چې ته دا سورتونه وایه ته ورته نه بچې بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق وایه پیغمبره په نام غواړمه پرمشلونکي هغه ذات چې توره تیاره وشلوي هغې کې رڼا راوخیږي سهار رڼا راوخیږي او رڼا شي هغه ذات چې هغه دانه وشلوي هغې کې شین تیغ راخیږي خالق الإصباح خالق الحب والنوى فلک شلونکي نو هغه الله چې تیارې شلوي هغه زموږ د مرګ دا بدبي نشي شلولی هغه زموږ د مرګ دا فسادات نشي ختمولی زموږ دا معاشره نشي سمولی خو ایمان هغه پکار دی علامه اقبال وایي فضائی بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار بھی دو بدر اگر فضا پیدا کر اس وقت فرشتے قطار در قطار سائندار لگا روانی وقت جرمنا ذالک مرارا نو دیر زلدہ وزبائل دیر مقیدہ سرالی ربنا رانو خوشحاله رانو تکلیفونه رانو وکله چې موږ الله ته ځان سپارلی ډېر مهربانه ذات دی او ډېره مهربانه یې کړي دي یوې غم راوستی نو سلې خوشحاله یې راوستي دي یوې تکلیف راوستی یو فرد راناغستی زرګونه راله ملګري پیدا کړي دي ډېر مهربانه دی کو چې کله په ته اعتماد وکړي او ته پې باور وکړي زما ملګری و هغه زما دوست و نو هغه به کله کله وي چې زما په زړه کې راغل چې هغه صحابه له څه چلو چې د هغوی دومره لوی مقام دی هغوی مونځ کوو موږ هم مونځ کوو هغوی خیرات کوو موږ هم خیرات کوو هغوی روژې نیولې موږ هم روژې نیو لاولې د هغوی دومره لوی مقام دی وی ما به دا سوچ کړو شپې مې خوب ولیده نبي علیه السلام ګاډی روان کړی دی یو چړایي ده او په هغې خېژئ په دې کې د ګاډي بریکونه فیل شو دا ګاډی په شاته صحابه کرام دي ولاړ دي یو خوا بل خوا یې وکتل ګټه ګوري غریې ګوري چې ورته کېږي غریې او ګټه نه وو دغه ځای کې او د خوب حالت ته زه ګورم او دا ګاډی په شاته د صحابه راپورته کړل ټولو پیسه رام کړو سرونه یې ورته حرام کړل او ګاډی وتو ذرا پاڅېدم ما توبه ویسته چې رښتیا چې هغه بل شان خلک وو هغه څه نه پیدا کېږي هغسې هغه رب چې تیارې شته یو رڼا راولي هغه ستا غمونه نشي شلولی خوشحالي نشي راوستی ستا فقر او عاجزي او محتاجي نشي ختمولی تا نو
نشي ختموله تا ورته جړلې دي تا کې وختي نه دي سم دې ورته نه جړلې ته په هغه ایمان او عقیده مضبوط کا او ته بیا ګوره چا ستا څنګه امداد کوي ملګري به ورله پیدا کوي خلک به ورله پیدا کوي ستا نصرت او ملګرتیا به کوي قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق د شر د هغه څه نه چې پیدا کړي ومن شر غاسق اذا وقب د شر د تیارې نه کله چې خوره شي ومن شر النفاثات في العقد د شر بوګو او ګناه په غوټو کې په مجالسو کې چې زموږ خلاف راپګانډي کوي ومن شر حاسد اذا حسد او د شر حسد کوونکی نه کله چې حسد کوي ځکه بغض او حسد چې سمه خبره ورته کوي هم نه مني ځکه هغه خو حسد هغسې بس خبره به مروري خفه به وي یا به نورې باندې ګوري دا نه وایي چې د حسد او بغض ته څه ضرورت دی بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس وا پیغمبره پناه غواړم په رب د خلقو ملک الناس وا دار د خلقو اله الناس حاجت روا د خلقو من شر الوسواس الخناس د شر وسوسې اچونکي پټنا چا پټ راځي او بیا بیا راځي وسوسې اچوي الذي يوسوس في صدور الناس هغه چې وسوسې اچوي د خلکو په سینو کې من الجنة والناس کله شیطانان د بنیانو نه یو کله پیریانو نه ځکه د شیطانانو پیریانو شیطانانو کې مګر نه وینو بنیانو کې هم شیطانان دي هغه بیا دا پیری دا شیطان نو ناکاره یو دیوا چې سهار پاسي کار به دای چې بل ته نقصان څه رسو ټول عمر دې د بل مال حساب کوي د خپل نه کې چلتا دې د بل نقصان سوچ کوي چرته د خپل فائدې سوچ نه کوي له پښتنو زموږ ټول عمر لیکای چې ټکر باندې په کوم نه تیری زګا یو کور جوړوي اپل دوی راځه پټه برغن کو دوی خاصه په کور کې اوسې مته نه جوړي خلاص کراږي کور کې نو چې پټه تقسیمه یې لیکای تقسیم کی نو چې بیا دې جوړي نو هغه یې مالک راکړو چې مانه غواړي نو ټول عمر یو بل ته نقصان یو بل ته خیر ورسو نقصان کو سړی منګوم سړی تر سړی نشي تا کور کی ما چې عمر څو نشي دا نقصان وسبب من دې ته پښتو چې کوم ډیر بدمعاش او برنګ تا کړی وو ایو به وو بل به وو یې دا ډیر پښتو سره دې ضرور سره پښتو نه ضرور نو شیطانو کله پښتو نه ضرور وې دا بل ته خیر راځي راشه ابن یو بل ته خیر ورسوي یو بل ته فائدہ ورسوي دا سوچوګه چې دی گاونډي لا دی مرګري لا دی رور لا دی خپل لا خیر او فائدہ به څنګه ورکو او ته بیا ګوره چې پتاو د خدای رحمتونو شروع شي او کنه ته د بل نقصان سوچ کې زما مهربان چرې به خیر وکړي شیطانان نظام ساتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين دا الله مناسب صفتونه الله لوي الله چې پالون کې ټول مخلوق دی الرحمن الرحيم عام مهرباني والا او خاص مهرباني والا دی مالک یوم الدین د قیامت ورځ اختیار ورڅخه دی ایاک نعبد و ایاک نستعین صرف ستای عبادت کوو بل چا نه کوو نو بیا دا اولاد یې په سری کې یا بابا لازم لاموس کې سوي و ایاک نستعین یوازې ستانه
د بل چا نه نه غواړو نو بیا وایي پیر بابا په نکاح رامدد شي درې ځوانه رامدد شي دا مشکل څه اهدنا الصراط المستقیم کلک کې من په نیغه لار نو موږ کې دا وایي بیا قرآن ته نه کښېنې نیغه لارو ته نه کښېنې نه زده کې صراط الذین انعمت علیهم په لاره د هغه خلکو چې تا په انعام کړی هغه څوک دي غیر المغضوب علیهم چې نه دي هغه چې غضب پرې شوی دی ځکه په بني اسرائیلو الله انعام کړی خو بیا پرې غضب کړی وضربت علیهم الذلة والمسکنة وباءوا بغضب من الله والضالین او نه دي هغه چې حیرانه پریشانه دي نو په موږ کې دا دعا وایي ځان په مطلب پوهه دا وایي سوره فاتحه وایي ځان په مطلب پوهه الله دې موږ او تاسو د قرآن خادمان وګرځوي الله دې زموږ د قرآن او د سنت خدمت وکړي څومره خوش قسمت خلک چې نن هغه قرآن اخر ته ورسو زما امید ده چې بیا درس شروع کېږي نو بیا به پکې نور خلک هم شریک شي او دغسې به موږ د خدای کتاب زده کوو دا به ښیو زموږ دا معاشره به په دې طریقه سمیږي بله لارې نشته که تاسو د وزیرانو او د بادشاهانو په تمه یئ ای د خپله لاره ورته شوې ده ای اذا کان الغراب سواد قوم فیهدیهم سبیل الهالکین چې کله د یو قوم مشر کارغی د ډیران لاره ورته بیا ښیي د هغوی په تمه مه یئ چې به تاسو له خیر ورکړي خپله کې یو بل ته خیر ورسوي فایده ورسوي بغضونه او حسدونه لرې کوي دا سوچ وکړه چې زه به چاته خیر څنګه ورسوم چې ما ته خدای خیر راورسوي نبي علیه السلام ورځې وفات کېده نن ما طالبان ته سبق وی حدیث کې تیر شو نو نبي علیه السلام سترګو نه اوښکې روانې شوې یو صحابي سعد هغه ورته وایي چې حضرت ته الجرا لکه هغه دا نه منل چې نبي علیه السلام د زړور سړی دی به جاړي نبي علیه السلام څوک چې رحم په مخلوق نه کوي الله په هغه رحم نه کوي الله رحم په هغه چا کوي چې په مخلوق رحم کوي په مخلوق رحم وکړي په ګاونډي رحم وکړي په عاجزانو رحم وکړي الله به په تاسو رحم وکړي او که رحم ونه کړ نو بیا په دې تمه وایي چې الله په تاسو رحم وکړي بیا به د خدای عذابونه وي ځکه حدیث کې راځي اعمال ذکر کې نو بیا وایي وآیات تبتابهم کمثال بال قطع سلکه داسې عذابونه به شروع شي لکه هار چې وشي یو د هغې مړی یو بل پسې راځي کله کرونه ده او کله مرونه ده او کله یو دی او کله بل ده دا د اعمالو هغه نتیجه ده خپل ځان ټیک کوي معاشره به ټیک شي او چې خپل ځان هم نه ټیک کړی معاشره نه ټیکېږي او ځان به ټیک کوو په قرآن ستاسو ټولو وعده ده چې خپله اصلاح به کوو او د قوم اصلاح به کوو الله دې زموږ ټولو نه د قرآن او سنت خدمت والي الله دې شیراز دې او د ټولې کورنۍ له اجر عظیم ورکړي الله د ټولو ملګرو نه د خپلې رضا کارونه څرګند کړي څومره بیماران دي څومره وفات شوي د هغوی ټولو لپاره به دعا کوو په آخر کې خدای څوک ملګري او دوی ته دا خو ډېر شی دی خو به ډېر وخوالي دغسې به ورله ورکړو دا د سوالونو ملګرو له ورکوو او بیا دعا کوو